السلام علیکم شیخ صاحب ښه جوړې صاحب ته ښه دی. وعلیکم السلام ورور مې. شیخ صاحب زه یو دوه پوښتنې لرم، ښه دی نو چې الله ته معلومات راکړي. وایه. یو پوښتنه مې دا ده چې د په سره مسح کول د دې صحیح شرعي طریقه څنګه ده؟ ځکه که خیال کړی ځینې خلکو سره پوزې له هم ګوته وړي او په غوږونو کې هم ګوتې وایي، په څټې هم راښکاږي، بیا یو څه په پښو هم راښکاږي، په څنګلو هم که نه. یو د مسح صحیح طریقه لکه کومه چې قرآن او حدیث کې راغلي. دویمه خبره دا چې مطلب اول دا په پوښتنه قرآن جواب کې کړو دا بیا راغلي. خبرې کوو. بول به دا صحیح شو صحیح. الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله سمدسي بنیوله. هغه یو مفتی دی الله دې هغه بدبخته هلاک کړي، هغه په دې پسې لږه خندام کړي. دا په صحیح حدیث کې راغلي. نو شروع به یې کوله چې کوم د تندي هم د دې ځینې ویښتان د سر دې هم د دې ځینې به یې شروع کوله، دواړه لاسونه به یې همداسې وړه. دا تر غوږونو پورې حدیث کې دې ته الی قفا وایي، صحیح ده، تر څټه پورې. صحیح شو. دغه کې به وروسته راځم. دریځ پورې به چې کله لاسونه وړه بېرته به یې همداسې راوړل. بیا دا د غوږونو د ګوتو دا چې کوم ده د غوږونو شاګانو ته بیا اړولو، دا ګوته چې کوم ده دا کرمه او د څوکو ته مسواک دا به د غوږونو منځ کې همداسې تاوله. هسې مثال ده. د دې سره بعضې خلک داسې دا لاسونه یوسي او بیا دلته په دې څټ باندې داسې راکاږي او د هغې نه بعد داسې چلو کړي او بیا داسې کار کوي چې دا په یو حدیث کې هم هغه ثابت نه دي. صحیح ده. یو حدیث هم د دې په اړه باندې نشته. یا ځینې خلکو څه د پوزې مسح کوي، تا چې څنګه خبره وکړله، نو صحیح مسح همدغه شان دی چې لاس د دې نه بوتلل، د غوږونو د دې شا پورې د څټه پورې بېرته راوستل. حدیث کې الی قفا راغلی، داسې نه چې علا قفا په څټ به یې مسح کوله، د څټ مسې نشته په احادیثو کې. مننه قربان. او شیخ صاحب بله پوښتنه مې دا ده چې قرآن کې خو دا راغلي دي چې د لاسو مینځل د څنګلو پورې، د مخ مینځل د ویښتانو شنه کول او دغه پورې لکه د مخ مینځل دی. صحیح شو. بیا مسح کول دی د پښو مینځل دی. صرف چې دونه اودس سړی وکړي د دې